نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة النساء پارہ نمبر 5 رکو نمبر 14 آیت نمبر 17 میں خلاصہ د رکو پس داغین لفظی ترجمه مخک رکو کې مسله د جهاد بیان شوی دا او جهاد وی فی سبیل الله نو د الله د طرف نو ورته اجرونه او ثوابونه میلاوي دغه شان دی رکو کې مسله د هجرت بیانی هجرت دا هم د الله د رضا د پاره وی نو په هجرت باندې اجر او ثواب میلاوي بیا د هجرت مختلف قسمونه دي چې مفسرینو بیان کړي په ابتدا د اسلام کې هجرت دا فرض نو د کوم کسانو چې وسکید او د هغې باوجود هغوی هجرت نو کړي د مشرکینو په ملګرتیا کې پاتې شوي نو د داسې کسانو دپاره رټنه ده توبیخ دی او تخویف دی په عذاب د جهنم سره او کومو کسانو چې هجرت کړی دی د هغوی دپاره زیری دی بشارت دی او د هجرت فایدې دي او کوم کسان چې معذورو د عذر د وجې نه هغوی هجرت نو کړی نو د داسې کسانو د پاره د معافی اعلان دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين یقینا هغا کسان توفاهم الملائکة چې روح اخلی د هغوینا ملائک په حکم د الله ظالمی په داسې حال کې چې ظلم کوي انفسهم په ځانونو خپلو باندې دلته د ظلم نه مراد هغه پرې خودل د هجرت قالو نو وای ورته ملائک پختنه تی کوي تپوس کوي د تپوس او پختنه د پاره د توبیخ د پاره د رټنی او د پاره د زجر د فیما وسحال او دین کنتم وای تاسو ولی تاسو هجرت نه دی کړي نو دغه کسان خپل عذر پیش کوي قالو وای ورته دوی كنا ومن مستضعفینا کمزوری کړی شوی فی الارض پزمک کی زمنګ وس نه کېده کمزوریو زکم هجرت نه دی کړی خدا د دوی دروغ دی قالو نو وای ورته ملائک الم تکن آیه نوا ارض الله زمکه د الله واسعه فراخا فتهاجروا هجرت کړی وې تاسو فیها په هغې کې او تاسو هجرت ونه په ملګرتیا د مشرکینو کې پاتې شو فاولئک نو دغه کسان چې دي مأواهم زید ورتلو د دوی جهنم و دوزخ دی ځکه ګناه تی وشوه مشرکینو ملګرتیا او هجرت نه کول وساءت او ډیر بد دی وساءت او ډیر بد زید مصیرا د ورتللو عذر د هغه چا قابل قبول او هغه څوک معذور دی چا کې چې دا دو صفات وي او به هجرت نه وي کړي نو هغوی ته د الله د طرف نه اعلان الا المستضعفین مگر هغه کمزوری کړی شوی من الرجال د نارینونا والنساء او د زنانونا والولدان او د ماشومانونا دو صفات کوم دي لا یستطیعون چې طاقت نه لري حیلتن د سچل داسې طریقه ورته نه ده معلومه چې په هغه طریقه باندې د مکة المکرمینه هجرت ولا یهتدون او نه پیژندل هغوی سبیلا سلارا داسې ذرایع نو چې مقام د هجرت مدینة المنورې ته رسېدلی وي فاولئک نو هم داسې خلق دي عسى الله امید دي ساتي د الله نه د عسى نسبت چې کله الله ته وشي نو په معنا د یقین سره راځي نو دلته معنا د یقین سره ان يعفو معاف بکړي عنهم دوی د هجرت نه کولو د ګناه نه وکان الله او دی الله عفوا همیشه معافی کوونکې غفورا بخنا کوونکې ترغیب د هجرت فی سبیل الله ته فائدې د هجرت بیانېږي جواب د هغه سوالونو دی چې کوم په ذهن کې پیدا کیږي ومن یهاجر څوک چې هجرت وکړي فی سبیل الله په لاره د الله کې نو ذهن کې دا خبره وي چې یاره زه خپله علاقه وطن پرېږدم نو مقام د هجرت کې به زما څه کېږي نو ګوره هلته به درته الله ډېرې فایدې درکړي ډېر نعمتونه به درکړي او دویم ذهن کې دا خبر راځي یاره که زه هجرت وکړمه نو زه به خپل مقصود ته ورسم او که نه د هغې جواب هم دی یجد نو بیا به مومي فی الارض په ځمکه کې مراغما زینا کثیرا ډېر وسعه او فراخي هم ډېره نو په هجرت سره زینه هم میلاویږي په هجرت سره فراخي په مالونو کې هم راځي او که تاسو مهاجرین وګورئ نو دا دواړه نعمتونه ورته الله ورکړي
وی مال هم ورکړی وی زین هم ورکړی وی ومن یخرج وسوک وزی من بیته د کور خپلنا مهاجرن پداسې حال کې چې هجرت کوونکی وی الی الله الله تعالی ورسوله او رسول د هغه ته مقصد هغه فی سبیل الله وی د الله او د الله د رسول راضی کول وی ثم یدرکه الموت بیا راشد وی لرا مرګ مقام د هجرت رسیدلی وی کنوی مقصد حاصل شوی وی او کنوی الله ورته اجر او ثواب ورکړي ابو حیان لیکي د دې کې شامل دي هغه کسان هم چې کوم هجرت کوي د کور نزي د پاره د طلب د علم د پاره د جهاد فی سبیل الله یا د پاره د حج یا دغه شانته هغه مسافر چې د پاره د حلال د رزق د ګټلو د پاره هجرت کوي کله علاقه وطن پرېږدي د ټولو ته رب العالمین اجرونه او ثوابونه ورکوي فقد نو یقینا وقع ثابت شو اجره ثواب د هغه علی الله د الله سره دی کې اشاره د عظمت دغه هجرت ته چې نسبت شوی دی الله طرف ته او دلته رب العالمین دا په ځان باندې لازمی کړی دي چې زه به ورته اجر او ثواب ورکوم وکان الله او همیشه دی الله غفورا ډیر بخونکی رحیما ډیر مهربانا